فطوعت له نفسه نخيستو كلوغتا نفس داغا قتل أخيه وجلد رخبل فقتله نقتل كلوغا فأصبح من الخاسرين شديد طوان والونا فبعث الله نرولغلو الله جل شانه غرابا يكارغ يبحث في الأرض كريستل كولي پزمككي ليوريه دید پارچ اخیدتا يواري كيف يواري چسنگا پټکړي دي سوء اخي وجود درو رخبل قال ويل يا ويلتا هاي ارمان دي اعجزت ايا عاجز شمز ان اكون دينا چې شمز مثل هذا الغراب پشان دي کارغو فاواريا چې پټکړم ز سو اتاخي وجود درو رخبل فاصبح من النادمين شديد حد پخمان دن کونا. سورة المائدة آية نمبر 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. پدی رکوع کی اللہ جل شانہ دا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام دا زامن و واقعہ ذکر فرمائے. مقصد دا غینا یہود چکم پا مدینہ منورہ کی موجود او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا ډیر زیاد حسد او کینه به ساتو. الله تبارک وتعالى غویتا دعوت فکر ورکی چې تاسو د حسد د وجنا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تاسو کوي نقصان او هلاکت کی پریوزی نو داغی د پاره تاسو مثال او واقعا د حابیل او د قابیل واوري. قابیل رولګي دو د خپل رور حابیل سره حسد یو کو او خپل رور د قتل د پاره هم غاړه کې خور. نو چې کله قتل د پاره غاړه کې خود ورته وي زبتا قتل کړم نو په جواب کې ورته حابیل باوجود د دینه چې قوت او طاقت د قابل نور سره زیاتو نو ورته وی کته ما وجنی نو زه ستا طرف سره لاس نو وګدوم او اراده می دا ده چې ځان د ګناه نه بچ کم او تا هم د دې ګناه نه بچ کم چې ته اسی هم تا د حسد ارتکاب کړی دی پدی وجه نه هم ته ګناهګاری خلاف تقوا کار د کړی دی پدی وجه باندې ګناهګاری او بل زما د قتل ارتکاب چونکی نو غم ستا د پاره یو لوی ګناه وګرځي. زدا غواړم چې ته د دې ګناهونو نه بچ شې غنی تبا د جهنم والو نه وجوړ شي او دغه جهنم د ظالمانو سزا ده. نن آیت مبارکه کې الله جل شانه فرمایي چې د نفس دغه عمل چې د تخیستا او مزین کړه دا ورته خخ کار شو او دی خپل ور حابیل لره قتل کو او بیا د تاوان والو نه وګرځیدو نقصان مندون کو نه وګرځیدو. نو چې کله هغه قتل کړو نو دا په مقدس مکه باندې وړمبي قتلو نو دغه خپل ورور چې دی نو هغه پشاکو او ګرځي په مقدس مکه باندې چې د سره وسو کما نو مخکنا د قبر تصور د دفن د تجهیز او تدفین تصور دا نو وړمبي قتلو په مقدس مکه باندې نو لہذا وړمبي مړیو د پشا ګرځو ډیر وخت پوری تر دې پوری چې داغه د بدن هغه د خرابیدل شروع شو
نو ډېر زیات دی پریشان شو. نو الله تبارک وتعالى د تعلیم د پاره یو کارغه راولګلو. هغه بل مړ کارغه راوستو او د په وړاندې کنده وکنستلو او هغه کې ورخخ کو د پاسه پی خوري ورواچول. نو د سره دا احساس پیدا شو چې کاش د دې کارغه عمره هم شعور ما کې نشته دی، دومره عقل هم زما نشته چې د خپل د رور سره داسې سلوک وکم چې څنګه د کارغه خپل مرګري سره وکړو. نو بیا هغې نه بعد د قبر وکنستلو او حابیل په هغې کې کېښودو او د پاسه پې خوره ورواچولو. نو فرمایي چې فطوعت له نو ښایسته کړو هغه ته نفسه نفس د هغه قتل اخیه وجل ضرور خپل فقتله نو قتل کړو هغه فاصبح من الخاسرین نو شو د تاوان والونه. شیطان چې دی دته خپل ضرور قتل ورته مزین ښایسته ښکاره کړه. نفسه نفس د انسان نفس چې دی دا انسان ته ګناه ښایسته ښکاره کړي او انسان د ګناه ارتکاب وکړي خو وروسته بیا نقصان کې پریوزي. نو چونکې دا نفس د انسان ډیر زیات چې د معصیت طرف ته ګناه طرف ته راخون کړي. ان النفس لاماره بالسوء د 14 پاره په شروع کې الله جل شانه فرمایي چې د حضرت یوسف علیه السلام قول ذکر کړی دی وما ابرئ نفسي. یوسف علیه السلام په شانتی جلیل القدر پیغمبر فرمایي چې وما ابرئ نفسي زه د خپل د نفس د شر نه مبرأ نه یم بچ نه یم. ان النفس لاماره بالسوء بشک دا نفس ډیر زیات راخون کې دی بدی طرف ته. نفس چې دا بدی طرف ته ډیر زیات راکاږي الا ما رحم ربي مگر چې الله جل شانه په چا باندې رحم وکي. دا نفس د انسان مزاج دا شرارت طرف ته او بدی طرف ته ګناه طرف ته دا نفس ډیر زیات راخون کې دی. موږ تاسو وینو چې کم خلک په امت کې د جوړ راوستو لپاره کوشش کوي، په امت کې د اتفاق او اتحاد راوستو لپاره کوشش کوي او د ټولو مسلمانانو د اجتماعیت درد او سوچ او فکر په خپل زړه کې لري. هغه خلک چې کله دنیا ته یو پیغام ورکړي نو د هغې اورېدلو والا ډېر زیات کم وي او چې کم کس داسې وي چې په امت کې انتشار خوري او په امت کې توڑ پیدا کوي او دغسی د جنگ او د جدال خبرې کوي، د نفرتونو خبرې کوي، د عداوتونو خبرې کوي، نو د ډېرو زیاتو خلکو سوچ او فکر هغې طرف ته هر کس چې دی هغه د هغه اوري او د هغه د خبرې تشهیر هم کوي او چې کوم نفرت په امت کې خورول وي مختلفو دینی مسایلو چې کوم اختلافي صورتونه او دغسې چې کوم هغه مسائل چې کوم په شریعت اسلامی کې دین اسلام کې چې کوم فروعي مسائل وي یعنی بنیادی مسائل نه هغه مسائل روچت کی او دغه مسائل په ذریعہ باندې امت کې انتشار جوړولو کوشش کوي. کله په یو باندې تنقید وکي کله په بل باندې تنقید وکي نو دغه نفرت هغه ډیر زیات چې دی په معاشره کې خرسيږي. د نفرت خبري اوریدونکو ډیر زیات وي دغه خورون کې منګور چې کوم د نفرت خبري وي یو بل باندې تنقید وي هغه کورونو خلکو قتلی او کورونو خلک چې دی په هغې باندې خپل رای ورکوي هغه مخکې چې دی یو بل سره شریک کوي او چې کوم داسې خبرې چې هغه د اصلاح خبره وي د خیر خبره وي د امت د اتفاق او د اتحاد خبرې نو هغې طرف ته دونه توجه زموږ معاشره کې نه وي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ان النفس لاماره بالسوء د انسان نفس چې دی دا بدۍ طرف ته ډېر زیات راښکونکی وي، ګناه طرف ته معصیت طرف ته ډېر زیات راښکونکی وي. دغسې چې یو ځای کې د الله عبادت کېږي نو هلته چې ګورو خلکو قلت وي، کم تعداد کې خلک هلته راځي مساجدو ته او چې کم ځای کې فحاشي عریاني له لعب وي او هلته کې ګانې بجانې وي او داسې چېرته یو شو وي او ته داسې کرکټ وي یا بل څیز وي داسې څیز چې هغه له لعب سره تعلق ساتي هلته کې د خلکو تعداد ډېر زیات وي. د هغې وجه دا ده ان النفس لاماره بالسوء د انسان نفس چې د ګناه طرف ته ډېر زیات راښکونکی وي ډېر زیات الا ما رحم ربي مگر چې د الله جل شانه رحم و کرم پچا باندې وشي الله تبارک وتعالی هغه ته چې د هدایت ورکړي. نو حضرت آدم علیه السلام زوی قابل ته دغه نفس چې دی
د قتل ضرور خپل هغه خسته کړو مزین کړو ته فقتله نو قتل کړو فاصبح من الخاسرین نو شو دي د تاوان والونا لہذا د دې په د باندې مختلف پریشانی را لید د بدن تکتور شو خپل رور د وجل د وجنه او بل فرمای چی هر کې برادر ندارت قوت بازو ندارت چې کوم سړی رور نه د لاس خپی نه ځکه رور د انسان د پاره لاس وی دا قوت وی دا طاقت وی نو خپل رور مړ کو نو د خپل طاقت او قوت ځان له خپل باندې د ختم کړو لہذا د قتل مرتکب شو او داسې ګناه چې قیامت پورې څومره قتلونه کیږي پغی کی یو برخه دته ملاویږي ځکه بنیاد د کې خود فاصبح من الخاسرين نشدد تاوان والونا فبعث الله نور ولغل الله جل شانه غرابا يكارغ يبحث چې کنستل کول فی الارض پزمک کی ليريه دي د پاره چې او خیدتا الله تبارک وتعالى یو معلم حیثیت سره یو استاد حیثیت سره د کارغر ولغلو چې د قابل ته د چل او خی چې خپل ضرور تدفین او تجهیز او تدفین بسنګ کې څنګه به خخې لیوریه دي د پاره چې اوخه دتا کیف یواری چې څنګه په پټ کړی دي سو اتاخي وجود ضرور خپل ته خپل ضرور وجود بسنګ پټي دا کارغر اله هغه چې دي خپل بل کارغه مړو هغه راوستو هغه د پاره کند او کنستلو دی پکې کې خودو او خور په د پاسه ورواچولو نو دته یو سوچ او فکر راغی چې قال دوی یا ویلتا اے کاش هاي ارمان دی عجزتو ز عاجز شما ان اكون د دې پشان چې شم د دې نه عاجز شما زه ان اكون چې شم مثل هذا الغراب پشان د دې کارغه فاواریا چې پټ کړم زه سو اتاخي وجود ضرور خپل فاصبح من النادمين نشودي د حیرانون دن کو نه د پیغمان خلکو نشو پیغمانتیا په د باندې اوس ورته احساس پیدا شو چې د خپل ضرور د قتل نه بعد چې کله هغه معاملې را فدف شو رستو انسان سره احساس پیدا شي وخت تور باندې د نفس د خباثت د وجنه د نفس د شرارت د وجنه انسان د ګناه ارتکاب وکي خو چې کله کار وشنو بیا رستو پیغمانتیا بیا فائدہ نه ورکي دی وجنه چې کله هم د نفس او د شیطان د طرف نه د ګناه طرف ته رغبت پیدا شي په دی وخت کې لا حول ولا قوه الا بالله دې کلمې ورد کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا کول او لا حول ولا قوه الا بالله خصوصا حدیث پاک کی راضی چې کله یو بندا د دې کلمې ورد کوي نو الله رب کائنات دته د 99 بیماریانو علاج ورکي پاغي کی د 99 بیماریانو شفا ورکي پاغي کی ټول نو ورکوټه بیماری اغا د دنیا او د آخرت غم وي الله تبارک وتعالى د غم نه د انسان حفاظت کوي د شیطان د شر نه د بنده حفاظت کوي او دا د الله جل شانه د خزانونو یو خزانه ده لا حول ولا قوه الا بالله چې کله بنده دا کلمات وای رب کائنات فرمایي چې زما بنده ما نه چې د بخشش واغشتو او ما نه چې د نجات حاصل لا حول ولا قوه الا بالله نو د شیطان د شر نه د نفس د خباثت نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دعا تلقین فرمای اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفه عین اے الله یو د سترګو رب د پاره هم ما خپل نفس ته حواله نکي ځکه الله تبارک وتعالى چې کله بنده لره د نفس ته حواله کینو نفس هو د بدی طرف ته د معصیت او نافرمانی طرف ته راخون کړي فطوعت له نفسه نو خیسته وکړو هغه ته نفس دا قتل اخيه وجلد رخبل فقتله نو قتل کړو هغه فاصبح من الخاسرين شدید تاوان والونا فبعث الله نور ولګلو الله جل شانه غرابا يكارغ يبحث في الارض کرستل کولی پزمکه کی لیوریه دید پارچ اوخیدتا یواری کیف یواری چې څنګه پټ کړی دی سو اتاخي وجود ضرور خپل قال ویل یا ویلتا هاي ارمان دی اعجزت ایا عاجز شمز ان اكونا دینه چې شمز مثل هذا الغراب پشان دي کارغه فواریا چې پټ کلم ز سو اتاخي وجود ضرور خپل فاصبح من النادمين نشدد پخمان دون کنا صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك